او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا ایها الناس، اے خلکو، اجملوا فی الطلب، چې کله م یو څیز ګټئ لږ ښې طریقې سره، جمیل طریقې سره، ښایسته طریقې سره یې ګټئ، ځان هم مه رسوا کوئ. بعضې سړی پیسې ګټي خو د ځان نه ورپسې ملنګ جوړ کړي، د ځان نه ورپسې خوار جوړ کړي، د ځان نه ورپسې ذلیله جوړ کړي، ښه عزتناک سړی، خو چې کله پیسې ګټي په دغه وخت کې د ده نه یو سپی جوړ شي، یو خامار جوړ شي، بالکل عزتمندو، نه کشر ته ګوري نه مشر ته، نه غریب ته ګوري نه مالداره ته، نه خپل ته ګوري نه ګاونډي ته، بس وروره کاروبار کې زمونږ یو خبره ده او په دې کې موږ د پلار هم خاطر نه کوو. دا غلطه خبره ده. د پلار به هم خاطر کې، د عزیز به هم خاطر کې، د یار دوست دپاره به هم پکې ځای ساتې، د دې ټولو به خاطر کې. ته انسان یې او د دې خاطر باندې به تا ته څه میلاویږي؟ په خاطر باندې به تا ته الله میلاویږي. خاطر به د خپل پلار کې، د خپل